په پروګرام کې یو ځل بیا وایو تاسو ته هرکلی راځو به خپل بل اهم خبر طرف ته. بل اهم خبر دغه دی چې د مردان بورډ چې دی نو هغه د 11 د کلیز امتحانونو نتیجو اعلان کړی دی او په دغه نتیجو کې لومړی 3 پوزیشنې چې دي نو هغه جنکو ترلاسه کړي دي. تیر ورځ چې دی نو دغه اعلان شوی او په دغه کې لومړی 3 پوزیشنې د جنکو ترلاسه کړي دي. په دې هکله باندې به نور تفصیل اخلو د خپل همکار امجد مومن نه. جی امجد مومن، څه تفصیلات دي د مردان بورډ نتیجو اعلان شوی دی؟ جی سکندر بھائی، د مردان بورډ چې کوم ټاپ 20 پوزیشن هولډرز نو د هغوی اعلان پرون شوی او نن ورځ کې چې کوم دی اورال نتیجه واورولې شوله، باقاعده کوم رزلټ بک کې چې نو هغه هم تقسیم شولې او مختلفو دوکانونو باندې او مختلف کالجونو ته چې کوم کتابونو د نتیجو هغه ورسېدل او ټول اعلانات واورولې شول د نتیجو. په دې کې چې کوم ټاپ 20 درې کسان چې کوم فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن والا نو هغوی یو خبره هم دا وه چې هغه 3 واړه جینکۍ وې. جینکو چې کوم دی د مردان بورډ چې کوم FAPC امتحاناتو نو هغې کې فرست سیکنډ او تھرډ پوزیشن چې کوم دی نو هغه جینکو اخیستو. او دویمه خبره په دې کې دا راغله چې دغه پوزیشن دغه جینکۍ چې کومې وي هغه 3 واړه د یو پرایویټ کالج وي. یعنی څنګه چې په تیر نهم لسم امتحاناتو نتیجه چې واورولې شوه نو په هغې کې هم دغه شان صورتحال مخې ته راغلل چې د سرکاري سکولونو پوزیشن پکې ډېر زیات خراب و. هم ورسره دغه شان د 12 او کوم چې دغه 11 امتحاناتو نو په هغې کې هم پرایویټ سکولونو چې کوم دی کامیابي ترلاسه کړله. اولنی پوزیشن چې کوم و نو هغه فاطمه صدیقي په 1019 نمبرو باندې A1 ګریډ واخیستو. هم دویم پوزیشن چې کوم و نو هغه وجیه هاشا چې 1014 نمبر یې هغې واخیستي، هغې هم A1 ګریډ و. ورپسې عتیقه نور چې کومه ده نو هغې هم 1011 نمبر یې واخیستلی او هغوی چې بورډ د طرف نه چې کوم دی نغد انعامات هم میلاو شو. فرست پوزیشن ته 50,000، دویم پوزیشن ته 45,000 او دریم ته 40,000 روپۍ انعامات ورکړی شو. د بورډ چیرمین سره چې کومې زموږ خبرې وشولې نو د بورډ چیرمین چې کوم دی شوکت حیات صاحب هغوی ویل چې دا رزلټ چې اورېدلی شوی دی نو دا ډېر په شفاف طریقه د دې پیپرو چیکینګ شوی دی. او بله خبره دا چې مشیني چیکینګ شوی دی، یعنې کومې پیپرې چې ماشومانو ورکړی وي نو هغه پیپرې د مشین په ذریعه باندې چیک شوي دي او د غلطۍ گنجایش چې کوم دی نو هغه پکې 0% هم نه دی شوی. نو دا کوم طالب علمان چې راغلي دي دغه ته دا پته نشته چې دا پرایویټ سکول دي که دا د سرکاري دي، خو کوم پیپرې چې چیک شوي د مشین په ذریعه نو هغوی چې دا ټاپ 20 او دا فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن رایستی دی. امجد مومن، دا راته وایي چې د سرکاري سکولونو چې دی نو څه صورتحال دی په دغه بورډ کوم رزلټ چې راغلی دی؟ میټرک رزلټ چې دی نو هغه مونږ وکتو، په هغې کې د سرکاري سکولونو ډېر خراب رزلټ چې دی نو هغه مخې ته راغلی. په 11 کې د مردان بورډ سرکاري سکولونو څه حالت دی؟ جی همدغه سیم سچویشن دی څنګه چې د میټرک صورتحال و همدغه شان د دې FAPC صورتحال هم دی، ځکه چې په ټاپ 20 کې صرف یو ماشومه چې کوم دی هغه د ګورنمنټ ګرلز های سکول خرکی د لوکل علاقه ده، هغې سره تعلق ساتي. او بل یو جینۍ چې کومه ده نو هغه پرایویټ کینډیډیټ وه چې هغې امتحان پرایویټ ورکړی و، نه د سکول سره تعلق و نه د هغې د پرایویټ سکول سره نه سرکاري سکول سره. نو په ټاپ 20 کې صرف دا 2 ماشومان چې کوم دي نو دا یو چې کومه ده سرکاري سکول وه او دا دویمه چې کوم دی پرایویټ وه. نو صرف دا 2 کسان پکې بالکل نمایه ځلیږي چې دوی د پرایویټ سکولونو نه وي. جی دا راته وایي چې کومې جنکۍ پاس شوې دي لومړی 3 پوزیشنې اخیستې، هغوی سره ستاسو خبرې شوي دي، هغوی څه وایي په دې حوالې سره؟ څه پیغام چې دی نو تاسو سره یې شریک کړی؟ نو هغوی خو دا خبره وکړله چې دا زموږ د ورځې او د شپې چې کوم محنت مونږ کړی دی او زموږ استادانو چې کوم دی نو زموږ سره هم محنت کړی دی. باقاعده زموږ په میاشت کې ټسټونه شوي دي د خپل کالج او هغوی یو خبره دا وکړله چې زموږ دا دې کوېسچن د هغوی نه مونږ وکړو چې پرایویټ سکولونه چې کوم دي نو هغه باندې راغلل
په ټاپ باندې او سرکاري سکولونه چې کوم دي نو هغه په سایډ باندې دي. دا څه وجه ده نو هغه وویل چې زمونږ پرایویټ ټیک زمونږ فیس ډېر زیات اخلي خو موږ ته هر قسم فیسیلیټي زموږ ته واشروم زموږ ته اوبه زموږ ته حالان کې جنریټر او چې کوم کلاسونه کې پشي وغیره نو دا موږ ته هر څه اویلیبل دي. همدې سره سره زموږ کوچنګ کلاسې دي کوم چې د چوټۍ نه پسې چوټیانو کې نو موږ هغه کلاسونه هم اخلو او دا زموږ د استادانو د محنت نتیجه ده. ورسره زموږ مور پلار چې کوم دي نو هغې دعاګانې هم دې سره شامل دي. ډېره مننه کوم امجد مومند د تفصیلات شریکولو او زموږ سره امجد مومند د مردان نه چې د مردان بورډ 11 نتیجو په هکله باندې موږ ته معلومات شریکول او دغه هم وویل چې لومړی 3 پوزیشنې چې دي نو هغه جنکو ګټلې دی او هغه ټپه چې ده نو دلته کې به زه تاسو سره شریکه کړم وایي که د زلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه. نو بلکل دغه زنانه چې دي جنکۍ چې دي دا بلکل د دې ملک لپاره که نارینه دي که زنانه دي خپل کردار ترسره کوي او دغه جنکۍ دغه زنانه چې دي نو دوی هم خپل کردار د ملک په ترقۍ کې مخ په وړاندې باندې بوځي. باید موږ په خپلو ماشومانو کې فرق ونه کړو او که نارینه دي که زنانه دي چې تعلیم طرف ته بوځو.